یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل اذا کان یوم القیامت نادى مناد. اوس غور کوا د قیامت ورځ شي یو आवाज کوون کې به आवाज وکي، یعنی فرشتہ به आवाज وکي اين الظلمه واعوانهم. اغه ظالمان څه شو؟ او صرف ظالمان نه واعوانهم، چا چې دغه ظالمانو مدد کړي دي اغم را پاسه فحشروهم معهم، د دې ظالمانو سره په یو صف کې ودرېږي. زمونږ مسلمان نمونږه د جهاد ته مساتو، هغه الټه لګیا دي د يهودو سره اتفاق کوي، ظالم ته عزت ور کوي، ظالم ته سر بچشم ولاړ دی، هغوی ته د بزدلۍ په وجه خاندي را خاندي. ته د دغه مسلمانانو نه د جهاد ته مې کې. نبی علیہ السلام فرمای این الظلمتو واعوانهم. څه شو ظالمان؟ ټیک ته دلته به ډېر لوی جابرانی ظالمان به صاحب اقتدار خلک به وي، او د قیامت پر ورځ د دې انجام ډېر خراب دی. زمونږ به دې ایمان دی، او هغه خلک چې د ظالمانو مدد یې کړی دی هغې ته اسلحه او هغوی ته اسباب د جنگ تیار کړي دي، او هغوی د دغه اسباب په وجه په مسلمانانو یا په انسانانو ظلم کړي دي. څه شو؟ در دې پورې من لاق لهم دواتن، چا چې ولا دوات کې صحیح مشولې د ظالمانو د پاره، هغوی هم د ظالمانو صف کې ودرېږي. او ربط لهم کیسن، یا د هغوی د اسباب د پاره دوی یو شاپر راغستی دی، او د هغې هغه اسباب د جنگ ولا شاپر کې محفوظ کړي دي، دکم د ظالم مددگار دی، دکم د ظالمانو صف کې ودرېږي. او مد لهم مدت قلم، او یا د دغه ظالمانو د پاره قلم تراش کړي دی. مونږ دا پنسل لپاره سو کوو باسو بیا پې لیکل کوو، نو کو چا ولا د پنسل لپاره سوکه مخکې ده، چا ولا پن کې صحیح اچولې ده، چا وته متقی خدا، دومره ذره ذره مدد هم کو چا کړی دی، هغه به هم د قیامت په ورځ د ظالم سره په یو صف کې ولاړ وي. نو څوک چې د ظالم د پاره आवाज اوچتوي، اسباب ورله مهیا کوي، د ده به څه حشري. صرف خپله ذمه خلاصون به هر مسلمان باندې مونږ لازم دی، کم از کم په زړه کې تړپ وي، په هر میدان کې د فلسطین د اهل فلسطین او دغه مسلمانانو د پاره زمونږ آواز بلند وي، چې څنګه هغه بني اسرائیلو جواب کې ویل قالوا معذرة الی ربکم. مونږ ته پته ده چې دا ظالمان زمونږ نه مني او نه زمونږ په خبره دوی منع کېږي، خو صرف خپل رب ته عذر پیش کولو دپاره مونږ به آواز اوچتو، چې د قیامت په ورځ مونږ الله ته عرض کولی شو چې یا الله په منبر باندې، په مسجد کې، په کوڅه کې، په چوک چوک کې مونږ د خپل ورونو دپاره آواز اوچت کړی دی. دکه زمونږ وس دا هر یو سړی د خپل وس مطابق مکلف دی، زمونږ دا وس و بس.